नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। د سر په امراض شه د عام درد سر نباد درد شقیق بیان شلا. درد شقیق نباد د سر په امراض شه دریم مرض صرع ده. صرع د عربي لفظ ده و دغه منادو پر وتل و دغه ته په عام مشتو سے په ژبه شه مرګي وي. و دا مرګي چې دي دا د 20 سال نه مخشه نرینا او شزینا بچی شي کېدای شي. 20 سال نه مخشه نرینا او شزینا بچی شي کېدای شي. و دغه اسباب چې دي دغه په باره شه د لیکلي دي چې د مرګي یو سبب دغه دا چې د کیم بچی میر پلور راشه بیماری وي وجد یې تران دی کوي لیا د کیم بچی میر پلور دوړې دی یو انتهایی عیاش وي د کثرت جما شوقمن وي. لیا د بچی میرو پلور په داسې یو طرف هغه دماغي امراض شکار وي. پیغه شیخ خپل دماغي امراض وي. دا د سے بیان دے پرا لکه هسټریا دا په انګریزي شو ته وی او په عربي شه دغه ته وی اختناق الرحم. دا سړایا کېدای شي چې د شهوت ته جذبه نه بیقرار وي او بهوشي پرسي. ولیا شزینا چې هغه د شهوت ته جذبه نه بیقرار وي او بهوشي پرسي او عام خلق به دغه په باره شه تو اسګره خلک په شرعي به پلیته ورلې گئی حالانکه هغه خلک ته د دخشي علم نه د شزینا د اختناق الرحم مریضای دغه پوک حلول نکاح چې د علاج ده. دغه سي سړای کچره پگل کېږي لیا جذباتي کېږي خطب ژکای شور کوي لیا سویلی کوي لیا ځون سره غلا نو استولیا به وشه کېږي دغه علاج یې نکاح کول دي. اختناق الرحم هسټریا چې کیم میر پلور مریض وي دغه بچیو نه مرګي کېدای شي. په دغه لحاظ سره چې د زنا محققین طبيبونه او د ډاکټرونو دا نظریاتو چې مرګي دا جینیټیک ډیزیز دی یعنی د میر پلور نه په جینیات شه الوت د شی منتقل کېدای شي او دا مسلمه خبره ده. د غرنګ چې د کیم بچی په ناشې چمجی وي دغه مرګي کېدای شي. همیشه قبض وي ازمای خروپای لیا غوښینه ډېر په تکلیف سره وروزي. لیا د کیلشیم او د فاسفورس کمی پشه وټامین ډي کمی پشه اډي کې نری وي کمزوري وي. لیا متعدی بیماری پشه متعدی بیماری پشه غلی شو یي لکه نمونیا سرسام و بونګیټي خای لیا په سر باندې چوٹ لګي وي. لیا د دماغ ورم وي. لیا د دماغ چې کیمه پرده دی پاشه ورم وي پړسوپ وي ډډین وي. ولیا اعصاب کمزوري وي د ټول جسم. دا اسباب دي د مرګي و دغه مرګي د مشوم ولې نه ونسا 20 سال پرې په یو ټیم شا په دغه 20 سال شنه نه کېدای شي 20 سال نه بعد نه کېږي. د دغه مرګي چې په مشوم ولې شه بچیونه ته ورسي مرګي هغه په واخ شه دغه ته وی سے بیان و چې کله ستر بندا ته ورسي بیغه ته مرګي وی شای یودا عمر په لحاظ سره نومینه بدل دي. دغه بهترین علاج حب جدوار ده خمیر گو زبان جدوار عود صلیب والا ده بهترین علاج ده و حب سرع پنوم بنده گلی دی دا بهترین علاج ده چې د عمر په کیمه حصہ شاوي. بل علاج یې دغه ده چې مصبر جنب دستر و کندر مصبر جنب دستر کندر دا و درې سره باریک پوستکو اغه نه بعد به د بجره امر گلیونه جوړه کو و درې ټیمای وای و گلیه د میر په شاو دیشه بچیونه ته
و چې ستر بانداوي اوې د تیر مریچ امرا ګلیونه جوړې کو دا وې درې ټیما دا استعمالای ان شاء الله خدای به مرګي دوره ختمه کو. بل نسخه دو چې یوا تولا کلوانجی دا وې پتیغنه ورتا کی به بری کوونی به دا د 20 ګرام ګوبین سره ګډا کو 20 ګرام ګوبین سره به دا 30 ګرام شي 3 تولې شي تقریبا به دا دای روزانه 3 ټیما ایوایو مشاخري ایوایو ماشاءالله سورې ز نسخه ده 20 ګرام ګوبین 10 ګرام کلوانجی دا د لاس ورې ده کېږي 10 3 30. بل نسخه دغه دو چې اکر کرها اصلي اوریجنل دا وې شا بری کوونی به دا نیمه نیمه راتی ہے بچی ته د میر په پیښه دوه ټیمه ورکای او چې ستر بانداوي اوې د یوې چنه امرا په عامه شاو دیشه جوشکایی به وچی. بل د جون د هغه چې کوم دا د مرګیه بهترینه نسخه دغه دو چې عود صلیب او جدوار خطای دا یوای وتلا دا به باریک کو وړي کی مشم بچی دې پرا یوارتیه او د ستر بندا دې پرا تقریبا چې سلیر رتیه دوا مل خروکتا دا نسخه دي د مرګیه او د سبیان یعنی د مشمونه د مرګیه او د ستر بندا د مرګیه د نسخه دي او د علاج ده او د اسباب وي و ان شاء الله میجو کوشش کوي چې د میج ویډیو مختصرای او ټو دی پوینټ خبرې پشه چې ډېر لمبا چوڑا خبرې نه او دوام مې دا کوشش تا ا داود سے په فرمایش باندې چې دغه هر شي علاج درې قسمه وي سلیر قسمه په طب قدیم شه تجدید طب شه او الوپیتیک انګریزي شه او هومیوپیتیک شه میجو دغه کوشش کوي کس کمای به شای به تو سه ویلا شي چې کیم خلق دا ویډیو ګوري او چې په موشه کیم عیب وي نقصان وي په بیان شه لیا په انداز شه به دغه میشته نشاندهی کوي میش به شکریا ادا کوي.